السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو دوستانو، زمون د نن صحابي دی حضرت سعید ابن عامر الجماعي. د هغوی د ژوند په حالاتو رڼا اچولو نه آګاهو. په هغه واقعه هم رڼا اچوم د څه په وجه چې هغوی د اسلام دایره کې داخل شوي وو. په 4 هجری کې د نجد خلکو نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته درخواست کو چې یو څو صحابه کرام د هغوی طرف ته راواستول شي چې هغوی ته د دین اسلام په حقله خبرې ووري او اسلام په دایره کې داخل کی. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم خپل و صحابه کرام د هغوی په طرف واستول، خو هغوی کې یو قبیله د قریشو سره هم سازباز کړی و او په دغه صحابه کرامو هغه قبیله حمله وکړه. 6 صحابه کرام ته شهیدان کړل او یو صحابي حضرت خبیب ابن عدی رضی الله تعالی عنہ بندیوان کړو او په قریشو خرڅ کړو، ځکه چې قریشو د خپلو سردارانو د قتل او د جنگ بدر د شکست د بدل د پاره یو صحابي پکارو چې هغه قتل کی او خپل غصه په هم وباسي. نو د پاره هغوی د دغه قبیله سره سازباز کړي او حضرت خبیب ابن عدی رضی الله تعالی عنہ د هغه قبیله نه ترلاسه کو. بلکې په بعض کتابونو کې دا هم لیکل شوی دی چې د حضرت خبیب رضی الله تعالی عنہ د لاسه د قریشو سردار عقبه بن الحرث پلار هم په جنگ بدر کې قتل کړی شوی وو. نو هغه هم دا غوښتل چې د خپل پلار بدل په دغه رنګ واخلي. هر کله چې حضرت خبیب ابن عدی رضی الله تعالی عنہ قریشو د جلوس په شکل کې قتلګاه ته روان کړي وو، نو سعد بن عامر د دغه واقعي کیسه سپدی ډول بیانوي. هغه فرمایي چې د دغه جلوس مشري ابو سفیان ابن حرب او صفوان ابن امیہ کولا، زه هم په دغه جلوس کې شامل وم. حضرت خبیب رضی الله تعالی عنہ په زنجیرونو کې تړلی وو، د قتلګاه طرف ته روان کړی وو. خلکو چغې سورې وهلې او ټیلې دکې یو بل له ورکولې چې د حضرت خبیب رضی الله تعالی عنہ په قتل کې حصه واخلي. دغه قتلګاه د مکې نه بهر تعیم نومي میدان کې تیار کړی شوی و او په زرګا خلک په ځوانان، بوډاګان، ښځې او سړي پکې شاملو قتلګاه کې راغونډ شوي وو. په دغه هلګوله کې ما هم نږدې نه حضرت خبیب رضی الله تعالی عنہ جایزه اخیسته. هر کله چې هغوی د قتلګاه د صلیب ته وخېجول، نو هغوی د قریش سردارانو ته مخ راواړولو او ورته وفرمایل چې زما د قتل نه آګاهو ماله اجازت راکئ چې زه 2 رکعاته مونځ ادا کم. قریشو ورله اجازت ورکو. هغوی ډیر په سکون سره کعبې ته مخ کړو او 2 رکعاته نفل ادا کړل. د مانځه نه پسې قریشو ته وویل چې ما غوښتل چې زه دا 2 رکعاته ښه په آرام او اوږده ادا کم، خو زه په دې هم یریدم چې هسې نه تاسو دا خیال وکئ چې ګینې د مرګ د یرې ما خپل مونځ اوږد کو. نو دې دپاره ما خپل مونځ لنډ کو او زر مې ادا کو. او دې نه پس کفارو د هغه د جسم د مختلفو حصو نه غوښې پرېکول شروع کړې او ورسره به دا هم ویل چې آیا ته دا غواړې چې ستا په ځای دلته د الله رسول صلی الله علیه و آله وسلم موجود وي او دا سزا نعوذ بالله هغوی ته ملو شوی وي او ته ښه په آرام په خپل کور کې خپل بال بچ سره ناست وي. حضرت خبیب رضی الله تعالی عنہ ورته په جواب کې ویل چې والله زه به هیڅ چېرې دا نه غواړم چې د الله د رسول په خپه کې یو ازغې لاړ شي او زه سره د اهل و عیال په امن کې شم. حالانکه په دغه وخت کې د هغوی ټول جسم زخمی او په وینو کې رنگ بنګ او سخت په تکلیف کې وو، خو بیا هم دغه وخت هغې د رحم درخواست ونکو او نه د هغې خبرې سره او وکړل. کفارو چې هر کله دا جواب واوریدو نو نور هم په غوسه شو او په هغوی د تورو نیزو سره نور هم سخت ګزارونه شروع کړل.
په دغه دوران کې حضرت خبیب رضی الله تعالی عنہ خپل سر اسمان طرف ته اوچت کړو او ډیر پر دردناک आवाज خدای ته دا زاریو کا یا الله دا ټول کسان پشمیر کړه او په ګوته کا دوی خوارزار کا او تتر بتری کا او دوی راغون کا او یو هلاک کا او دوی کې یو هم پرې نګدي او دینه پسې اخرنه سا واغستا او خپل روح الله تعالی ته وسپارلو. په دغه وخت کې د هغوی په جسم کې یو ځای هم سلامت نو او په جسم د تورو نیزو چړو بے انتها زخمونه وو. سعید بن عامر الجمعی په دغه وخت یو ځوان جان کسو، خو بیا هم هغوی دغه وخت دغه دلخراش منظر د خپل د ذهن نه اخوا نه کړی شو. شپه ورځ به ورته د خبیب رضی الله تعالی عنہ غمناک او دردناک آواز په غوږونو کې ګړنګېدو، بلکې په رڼا ورځ کې به هم د هغوی شکل او آواز به ورته په خیال کې ښکاره کېدو او د هغه آواز به اورېدو. د هغې د 2 رکعاتو د نفل ادایګي څومره د هغوی په مخ سکونو، څومره د هغوی په مخ روحانیت او نور او رڼا وه. سعید بن عامر فرمایي چې حضرت خبیب بن عدی رضی الله تعالی عنہ خو شهید شو او د دې دنیا نه رخصت شو، خو پتلو تلو کې مال یو سبق هم راکو او زما سینه او زما سترګې هم د اسلام د رڼا د پاره کولو کې او زه د داسې خبرو او حالاتو نه خبر کم چې زما په وهم او ګمان کې هم نه وي. هغوی ما ته دا خبره څرګنده کړه چې هر یو کس له پکار دی چې خپل عقیده او په مذهب باندې ټینګ ولاړي او د ژوند د اخرنی ساه پورې د خپل الله په لاره کې جهد او کوشش کوي او چې قائم پاتې شي. خبیب رضی الله تعالی عنہ سعید ابن عامر ته دا خبره هم اخودله چې مضبوط ایمان څه ته وایي او د دې مضبوط ایمان په وجه څرنګه حیران کن واقعات هم آسان شي. حضرت خبیب رضی الله تعالی عنہ هغوی ته دا خبره هم څرګنده کړه چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم برحق نبی دی او آسمانی مدد ورته هم حاصل دی، ځکه خو د هغوی منون کی نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم سره د خپل ځان او مال نه زیاته مینه کوي. حضرت خبیب رضی الله تعالی عنہ هغوی ته دا خبره هم څرګنده کړله چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم برحق نبی دی او آسمانی مدد ورته هم حاصل دی، ځکه خو د هغوی منون کی نبی علیه السلام سره د خپل ځان او مال نه زیاته مینه کوي. او هم دې واقعاتو د سعید بن عامر سینا د دین اسلام د پاره کولو کا. یو ورځ د قریشو یو غونډې ته لاړو، هلته د هغوی په منځ کې ودرېدو او هغوی ته وویل چې ستاسو عمل ستاسو دین د ستاسو مبارک شي. دغه دین باندې زه بالکل راضي نه یم او زه ستاسو دغه مذهب نن پرېږدم. نن نه پس زه مسلمان یم او په دین اسلام کې داخل شم. او د هغې نه پس حضرت سعید بن عامر رضی الله تعالی عنہ د مکې نه مدینې ته هجرت وکړو او مستقل طور باندې د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم صحبت اختیار کو او د هغوی په مرسته کې جنگ خیبر او نور ټول غزواتو کې حصہ واغستله. او هر کله چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم حق ورسېدو نو هغې نه پس هم یو مرد مومن او د صادق مومن توره پلاس خپل ژوند تیر کو. دواړه خلفای راشدین حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په هر یو جهاد او په هر یو مرکه کې داغي هم رکاب او د دنیاوی خواهشات او خپل ټول نفسانی خواهشات د الله تعالی د مرضی تابع کړل او خپل ژوند یو د مکمل مرد مجاهد په مثال کې تیر کړو. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دواړو به د هغوی نه مشورې اغستې او د هغوی نصیحت باندې به عمل کولو. هر کله چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د خلافت اولنۍ ورځې وې نو حضرت سعید بن عامر رضی الله تعالی عنہ د هغوی په خدمت کې حاضر شو او هغوی ته وفرمایل چې زه نن یو څو د نصیحت خبرې تاسو ته کوم. د خپل عوامو او د رعایا په حق له همیشه ښه سوچ کوئ. خپل الله نه یریږه
او هر کله د خدای په حق له چې کومه فیصله کې په هغوی کې د خلکو نه بالکل یره مکوه. ستا په کول او عمل کې څه تضاد نه دی پکار او خپل هر یو کار د الله د رضا د پاره کوه او دین علاوه د خپلو عوامو نږدې او لري چې کوم دي د هغوی ټولو په حق له ښه فیصلې کوه، ځکه چې د دې ټولو خلکو ته ذمه دارې او د دې ذمواري تاسو باندې الله تعالی اچولې ده. او هم دغه ټول عوامو د پاره هم هغه خبره خوښوه کومه چې ته خپلو اهل و عیال له خوښې او غریب سړي له حق ورکولو دپاره چرې هم څه د یرې او خطرې نه مه یریږه او الله په لار کې چرې هم د ملامتګر نه د ملامت یره مه کوه. هر کله چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د هغوی نصیحت واوریدو نو هغوی ته خواست وکړو چې ما سره یعنی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې د حکومت په کار کې لاس وکړه او ما سره مدد وکړه او زما ستا مرسته پکار ده چې ته زما مدد وکړي. او دا هم ورسره فرمایل چې زما د حمص شام په علاقه کې د هغه ځای گورنر پکار دی، نو ځکه تاسو زه د هغه ځای نن گورنر مقرروم. هر کله چې حضرت سعید رضی الله تعالی عنہ دا خبره واوریدله نو او یریدو او زره حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته صدارنګ فرمایل ای عمر خدای د پاره دا څه وایي، ته ما ولې په دنیاوي ازمایښونو کې اچې؟ زه تعالی د خدای د قسم در کوم چې داسې مکوه او مه وایه زه داسې کارونه نشم کولی. کله چې امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا خبره واوریده نو لږه غوندې غصه شو بلکې خفه هم شو او هغوی ته فرمایل چې الله دې تاسو سره خو کی او تاسو ښېګړه دیو کی، د حکومت ټوله ذمه داري مو د ما په غاړه کې اچولې ده، په خپله په آرام ناست یې. زه دا خبره نه منم او نن نه پس تاسو د حمص گورنرې، البته فکر مکوه زه به دله تنخواه هم مقرره کم. په جواب کې ورته حضرت سعید رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې زما تنخواه نه ده پکار، ما ته د بیت المال نه چې کومه وظیفه ملاویږي هغه زما د پاره پوره ده بلکې زیاته ده، زما هیڅ قسمه تنخواه نه ده پکار. او بیا هغوی حمص ته تشریف یوړو او د هغه ځای گورنري سنباله کړه. وخت تیریدو، لږه موده پس د حمص د مشرانو او د خاص خلکو یو وفد د امیر المؤمنین حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په خدمت کې په مدینه کې حاضر شو. د مشورو او میټینګ نه پس هر کله چې هغوی واپس حمص ته تلل نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغوی ته حکم وکړو چې د واپس تلو نه آګاهو د خپلو علاقو د غریبانانو او د مسکینانو نمونه مال راکړي چې زه هغوی له د بیت المال نه وظیفه مقرره کم. په دویمه ورځ هغوی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ له د هغه کسانو نمونه ورکل، خو د هغې په آخر کې سعد بن عامر رضی الله تعالی عنہ نوم هم لیکل شوی و. هر کله چې عمر رضی الله تعالی عنہ دغه نوم وکتو نو حیران غوندې شو او تپوس یې وکړو چې دا کوم سعید بن عامر دی. د وفد خلکو ورته وویل چې دا زمونږ د گورنر نوم دی. د هغوی په دې خبره حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نور هم حیران شو او تپوس وکړو چې آیا ستاسو گورنر په فقرا کې راځي او غریب دی؟ نو په جواب کې ورته هغوی فرمایل چې یا امیر المؤمنین هغه ډیر زیات غریب دی ځکه چې د هغوی په کور کې څو ورځې نغرې نه بلیږي او د هغوی د غربت په حق له نورې هم ډېرې خبرې وکړي. هر کله چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا بیان واوریدو نو ډېرې وجړل، تر دې حده چې د هغوی ګیره هم د اوښکو نه لمده شوه او بیا پاسېدو د بیت المال نه په یو تیلی کې 1000 دینار واچول او وفد له ورکل او ورته فرمایل چې سعد بن عامر ته زما سلام وایې او دا تیله ورله ورکړئ چې په دې رقم خپل ضروریات پوره کړي. هر کله چې دغه وفد حمص ته واپس راغلو نو حضرت سعید بن عامر رضی الله تعالی عنہ په خدمت کې حاضر شو او د هغوی له د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نه د طرف نه را لېږلې شوي تیلی ورکا. هغوی چې په تیلی کې دینار وکتل نو زر لرې وغورځول او په اوچت اواز کې وویل چې ان لله و ان الیه راجعون، لکه چې په هغوی څه مصیبت نازل شو.
کله چې د هغوی بیبي دا आवाज واورېدو نو ویرېده او په منډه منډه راغه او تپوس یې وکړو سعد ولې څه چلو شو ولې امیر المؤمنین په حق ورسېدو څه حضرت سعید بن عامر رضی الله تعالی عنہ په جواب کې وفرمایل نه د هغې نه لوی غم راغلو هغه نوره هم ویرېدله او تپوس یې وکړو چې آخر داسې کم غم کور ته راغلو چې تاسو ورسره دومره ویرېدئ په جواب کې هغوی وفرمایل چې زمونږ کور ته دنیا راننوته چې زمونږ آخرت خراب کی هله شابه زر راځه چې د دې بلا نه ځان خلاص کو او د هغې نه پس ښځه خاوند کېناستل او هغه ټول دینارې په فقرا کې تقسیم کړل لږه موده پس چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ شام ته په دوره کې راغلو نو د حمص خلکو نه تپوس وکړو چې ستاسو گورنر څنګه دی نو هغوی د حضرت سعید بن عامر رضی الله تعالی عنہ په هکله شکایتونه شروع کړل په هغه زمانه کې به د حمص خلکو ته د کوفیه په نوم بللی شو ځکه چې هغوی به د کوفې د خلکو په رنګ هر وخت ګیلې مانې کولې خو په دې موقع هغوی د گورنر په هکله 4 شکایتونه وکړل او هر یو شکایت د بل شکایت نه لوی ښکارېدو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دغه خلک او گورنر مخ په مخ کېنول دلته هم حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما په اړه کې دا دعا کوله چې یا الله زه په سعید بن عامر ډیر فخر کوم خدای وکړه چې دا فخر په ځای پاتې شي او زما دغه ښه ګمان هم په ځای پاتې شي هر کله چې دغه ټول کسان یو بل ته مخامخ کېناستل نو ما دغه خلکو نه تپوس وکړو چې تاسو خپل اولنی شکایت ووایئ هغه خلکو وویل چې هر کله پوره نور نوې راوتلې تر هغې پورې دوی د خپل کور نه روځي ما د سعید رضی الله تعالی عنہ نه تپوس وکړو چې په دې هکله ستاسو څه وایې سعید بن عامر رضی الله تعالی عنہ لږ ساعت دپاره خاموشه شو او بیا وی فرمایل چې زما په الله قسم دی چې ما په هیڅ کله دا خبره نه ظاهروله خو اوس مجبوری ده او دې نه علاوه ما ته څه بل څه لاره هم نه ښکاري هغوی وفرمایل چې زموږ په کور کې څه خادم وغیره نشته نو موږ خپل ټول کارونه خپلو کې تقسیم کړي دي د ما په برخه اوړه غستل او روټۍ پخول دي هر کله چې زه اوړه واغږم نو بیا ورته انتظار کوم چې هغه خمبیره شي د هغې نه پس چې ټول کور له روټۍ پخه کم نو بیا خپل سرکاري کار له راوځم نو په دې وجه سهار وختي د مون نه پس دا کار کوم او بیا چې بهر راوځم نو ناوخته شي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د خلکو نه تپوس وکړو چې ستاسو دویمه څه ګیله ده د هغوی په جواب کې هغوی ویلې چې سعید بن عامر رضی الله تعالی عنہ د شپې په وخت کې چاله جواب نه ورکوي او نه د کوره راوځي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د حضرت سعید نه تپوس وکړو چې د دې خبرې تا سره څه جواب دی حضرت سعید بن عامر رضی الله تعالی عنہ د لږ ساعت خاموشۍ نه پس وی فرمایل چې د ما په خپل الله قسم دی ما به چرې هم دا خبره نه وه څرګنده کړې خو اوس مجبوري ده نو زه دا خبره ظاهروم زه د ورځې د دنیا کارونه کوم او د خپلو خلکو ضروریات پوره کوم او د هغوی خدمت کوم خو شپه ما د خپل الله دپاره وقف کړې ده او په هغه وخت کې زه صرف د خپل الله عبادت کوم نو په دې وجه چاله جواب نه ورکوم او نه د کوره بهر روزم حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د خلکو نه تپوس وکړو چې ستاسو دریم څه شکایت دی هغوی ذکر وکړو چې حضرت سعید رضی الله تعالی عنہ په میاشت کې یو ځل بالکل د خپل کور نه بهر نه روزي او چا سره هم رابطه نه ساتي که هر څه وشي هر کله چې سعید رضی الله تعالی عنہ نه د دې خبرې جواب وغوښتی شو نو هغوی وفرمایل چې څرنګه ما اول ذکر کړو چې ما سره د خدمت دپاره هیڅوک نشته او همدغه رنګ ما سره صرف همدا یوه جوړه جامې دي چې کومې ما اچولې دي نو زه په میاشت کې یو ځل دا جامې پخپله وینځم نو زه په کور کې تر هغې پورې ناستم تر څو چې دا جامې اوچې شي او هر کله چې دا جامې اوچې شي نو بیا زه بهر د کور نه راوځم د دې جواب نه پس حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د شکایت کوونکو نه تپوس وکړو چې اوس خپل 4م شکایت بیان کړي ها کسانو عمر رضی الله تعالی عنہ ته وویل چې دوی باندې کله کله دوره راشي یعنی د مرګي دوره پې راشي او د خپل چار چاپیره او د حال نه هیڅ خبر نه وي
حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د حضرت سعید نه تاسو کو د دې خبرې باره کې ستا څه خیال دی؟ نو هغوی فرمایل چې هر کله حضرت خبیب رضی الله تعالی عنہ مشرکانو قتل کولو نو زه هم په هغه موقع موجودم او زه په هغه وخت هم مشرک ما په خپل سترګو قتل چې قریشو د هغوی د جسم نه یو اندام پرې کولو او ورسره به دا خبره هم کوله چې آیا تا دا غواړي چې ستا په ځای نبی علیه السلام دلته موجود وي او ته د تکلیف او د عذاب نه په امن کې وي؟ نو حضرت خبیب رضی الله تعالی عنہ به ورته په جواب کې وویل چې زما په الله قسم دی چې زه به هیڅ کله دا نه غواړم چې نبی علیه السلام په خپه کې یو ازغې لاړ شي او زه د خپل اهل او عیال سره په آرام کور کې ناست یم. حضرت سعید رضی الله تعالی عنہ او فرمایل چې هر کله زه هغه وخت او منظر را یاد کم نو سوچ کوم چې زما خدای به هیڅ کله په دې خبره ما معاف نکي، ځکه چې ما د حضرت خبیب رضی الله تعالی عنہ هیڅ قسمه مدد اونې کړې شو. او سوچ کوم چې حسنه د اسمان نه په ما از غیبی عذاب را نازل شي او هم دې سوچ سره زه بېهوشه شم او د خپل خواوشانه بې خبره را پروزم. ګرانو دوستانو، حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ رستو او فرمایل چې ما د خپل الله ډیر شکر ادا کړو چې د حضرت سعید بن عامر رضی الله تعالی عنہ په حق لا څه سوچ کړو هغه ټیک راوخته او سوره پس عمر رضی الله تعالی عنہ هغه ته 1000 دینار ولېګل او وی فرمایل چې په دې رقم خپل ضرورت پوره کړه. هر کله چې تاسو خزي دا دینار او قتل نو خوشاله شو او وی فرمایل چې یا الله شکر دی چې اوس مونږه تاسو یعنی د سات رضی الله تعالی عنہ د خدمت نه اوزګار شو او هغه ته فرمایل چې تاسو زر بهر لاړ شئ یو خدمتګار او یو خادم والی چې هغه زموږه خدمت کوي او زموږه نور ژوند په آرام شي. حضرت سعید رضی الله تعالی عنہ ورته په جواب کې وویل چې نیک بختي دینه د خصیص خواهش پدې کړو. نو خزی بیبي ورته وویل چې دینه بل کم ښه او بهتر سیز دی. سعید رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایل چې مونږ به د پیسو سره داسې چلو کو چې چاله به قرض ورکو او هر کله مونږ چې ډیر حاجتمند شو او ډیر زیات ضرورتمند شو نو بیا به هغه واپس غواړو او هغه به هم راله واپس راکي. خزی بیبي ورته وویل چې زه په دې خبره پوه نشم، ما ته دا خبره نوره هم سرګنده کا یعنی ښکاره کړه. په جواب کې ورته سعید رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې دا رقم به مونږه خپل خدای له قرض ورکړو او بیا به هغه دا رقم د ضرورت په وخت سوچ چند زیات مونږ راکي کله چې مونږ ته ضرورت وي. خزي بیبي ورته وی چې دا خو ډیره ښه فیصله ده، الله تعالی دې تعالی د دې فیصله اجر درکې. هغه نه پس خزه او خاون تر هغه پورې ناستو چې تر څو پورې ټولې پیسې د غریبانو، یتیمانانو، فقرا او د مسکینانو کې تقسیم کړي نه وي. ګرانو دوستانو، دا زموږ د نن صحابي حضرت سعید بن عامر رضی الله تعالی عنہ چې په خپل گورنرو خو ژوند لکه د فقرا په شانو هغه د غریب د گورنر په نوم باندې بلل شي. الله تعالی دې حضرت سعد بن عامر رضی الله تعالی عنہ ناراضي شي او هټ ګوټي په جنت شه او موږ لدی توفیق راکړي چې د هغوی په شان ژوند تیر کو. ګرانو دوستانو او خويندو، تاسو ته خواسته چې دا ویډیو خوښه کړئ او زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ. دا رنګي زموږ دا بیان او خبرې به ډیرو خلکو ته ورسي. الله دې موږ له د ښه کار اجر په دې دنیا او پاغه دنیا هم راکړي. والسلام.